ګرانو کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. کومه مورکۍ چې مې څنګ کې ناسته ده د دې 400 سیمې سره تعلق ساتي، په رمضان المبارک کې راغلې ده او ما ته ویلو چې 3 میلیونیانې دي، 2 مې زامن دي. نو بیا ورته ما وی چې زه روجې نه پس راشه ویډیو به وکړو، قسمت دی خپل دی چا سره امداد وکړو. 3 لکه روپۍ قرضدار یم او کونډه ده او سوچ وکړه چې د ګټې وټې ماشوم زوی او هغې له ما د اختر کپړې م اغوستی وه، پیزار مې ملا اغوستی. نو نن دا راغلی ستاسو د وړاندې ده خبرې اترې به ورسره کوو. مورې ژوند څنګه تېرېږي؟ دغه ژوند دی غریبۍ ژوند دی نو بس خدای ته خل معلوم دی نو بس. څو بچي دي؟ 15. خاوند یې کله وفات شي؟ څه 8-9 کاله کېږي. 8-9 کاله. بچي دي مزدوري کوي؟ نه کوي مزدوري نشته چې مزدوري دغه نو زه به دلته راتلم. روژه څنګه تېره شوه؟ روژه و ماشاءالله ستاسو برکته خدای ښه تېره کړه. بس الله رحم راباندې. کله چې د یتیم ماشوم بچي راوسته چې هغه له به کپړې والم نو تا ته پته و چې لیب خان مې ولالي؟ بس ماشاءالله بس ډېره زیاته بس الله مهرباني و تا را سره ډېر ښه امداد وکړي چې ماشومان بچي مې دغه شان په خوشحالۍ داسې اختر یې تېر کړو او چې بیا چورې داړه مې درته دوا کوله. او په دې روژه کې په لومړي ځل راغلی دی؟ نه بله روژه کې اخري روژه باندې راغلی م او دې پیرې له یو 3 ځله راغلی یم. ښه لکه تا ته پته وه نه بلې پېره هم د بچو له کپړې نه 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 بس دا پیره بس خدای پاک رحم بس دا پیرې. ښه ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ د کور ګټه وټه څه ده؟ یاره بس د خدای د اسرې نه مې بل اسره نشته. بس تا چې اوس 3 لکه قرضدار یم د څه؟ بس هغه مې په خاوند په لکه په دغه باندې لګېدلې کپن او د کار څه باندې نو 3.5 لکه روپۍ قرضدار او مو سره باندې 3 لکه خو مکمل دي. یا ته نهو کالو کې مالو خلاص یې نه کړل 1 روپۍ هم ځکه چې بچو ساتم خو نه زه به قرضونه خلاص. لوریانې درنه څه غواړي؟ ورڅه غواړي خو بس خدای ته هم خل معلوم دی نو ناکام د سره کوي؟ شکر دی لوریانې مې بس ګزاره کوي را سره بس خلی نه خدای اسرې نو دا زما د اسرې دغه کوي چې بس مور سره مې څه نشته. نو خپل خپلوان سره وړي که نه هم غریبانان دي؟ نه بس هغوی هم بېوسه دي که نه چې بېوسه دي بیا خو بیا را سره امداد کوو خندا دي. دا خو د ستا د لوریانو لپاره نوې کپړې دي. ښه صحیح ده، نوې کپړې دي او دا چې کوم دی نو دا والا ځان سره وړو نیسه. ښه اورې ګرانو کتونکو دا وایي چې په روژه کې زه 3 پیرې راغلی یم، اختر له مې بچو له پیزار واغسته، کپړې مې واغستې، دغه موږ نه هېر وي بیا. نو دا د علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی او ماشاءالله ستاسو په وجه مې روژه ښه تېره شوه. 3 لوریانې 2 زامن، لوریانې مشرې، زامن کشران واړه، 3 لکه روپۍ قرضدارې ده. ګرانو کتونکو 0326 86 23 033 په دې نمبر یې خپل غمدي سره رابطه کولی شئ او په دې باندې زمونږ اکاونټ نمبر هم وي او زمونږ موبایل نمبر هم وي. موږ سره هم رابطه کولی شئ خو تاسو سره ولېږل نو دوی له به موږ ورکړي. خو دا یقین سره وایم چې په 2مه ورځ به دوی دا موبایل نمبر بندوي. د هغې غټه وجه څه ده؟ داسې بې تولې خلکه چې هسې بې څه کالونه کوي، هسې بې څه خلکه تنګوي. نو ستاسو د لاسه چې هغه څوک امداد ورسره کوي نه هغه موبایل نمبر بند شي. زما مطلب دا رزم چې دا دوی مستفید شي چې بل چاته لاس نه نیسي او بیا دلته کې راځي نه. ډېر عزتدار خلک دي د کیمرې تر دونه په یره ناست دي. ما ته پته را چې کیمرې نه پس ما د دوی هغه احساسات واورېدل چې خپل خپلوان مم را پورې خندا کوي او خلک پم کوي. یو خو خلکو ته دا وایم چې ذهن کې دا راولئ چې الله به څه وایي. انسانان چې هر څه وایي نو لګیا وایي. د الله نه یره محسوس کړي انسانانو نه چې په تا نخره تېرېږي، په تا سختې تېرېږي، ته خودکشي کې نو راشه کیمرې ته. داسې ډېر خلک دي د چا د مخې چا دنیا بادره هغوی به سره مدد وکړي. ډېرو خلکو سره مددونه وشو خو ډېر خلک پکې داسې دي. بله موږ د یو خوراکۍ ویډیو کړی وه، یو بچی معذوره مو هغې نمبر بند که. ولې بند که؟ چې هغه یو 15,000 کالز به راته راغلي خو په 15,000 کې یوم پکې داسې رانغې چې یو 500 روپۍ را لېږلې وي. د رنګ رنګ کالونه وکړل. بیا یو بابا دلته کې راغی چې 18 لوریانې دي. هغوی خلک راشي کوڅې مخې ته چې لور راله راکوي چای هم پې اوس کوم ولاړ شي ځان سره چېرته د غوړو ګوتی هم نه راغستی. نو ګرانو کتونکو هېڅ ترې نه جوړېږي. خو تاسو ډېرې خبرې وکړئ که نه
خو شپه ورځ لګیا یې که نه د مور سره فرض که نو هېڅ ته نشه جوړولی. ښه دا ده چې بې ځایه چاته کال ونه کې، خو مدد ورسره کولی شي. نو ستاسو د وړاندې د خپل فریاد وکړو، وی مورې خورې دا موبایل نمبر دی په دې زی پیسه شته چې درولېږم بس ټیک ده. او که نه ته بس راسي خبرې زیاتې اوږدې او دا چل دی او هغه چل دی، هلته مې کور دی او دلته مې کور دی، پیسې درلېږم او دونه مې درلېږلې او هغه ځای ته مې لا بعضې ګڼکپان پکې وایي ظالب خان خبرې کوم انعام دې روتېرې او دونه رولېږه. نو دا ګڼکپی پرېږدی، خلکه پرېږدی چې خلک ورسره امداد وکړي. ډېر خلک مدد کوي، ستاسو الله سره نمبرې بندې کړي. دا په وړو کې د مالګې برابر دي، دا غلط خلکه خو دونه تنګول کوي، دونه تنګول داسې بې ځایه کالونه کوي. نو ګرانو کتونکو زمونږ چې څه وس کې دا غم وکړو، ستاسو چې څه وسي د دوی سره وکړئ. دا بچي ځان سره نور هم راوستي دي خو کیمرې ته نه راتلل او ما د دوی هغه احساسات وکتل. نو بس ما یې زه صحیح ده. نو دا مورکې سره مې خبرې وکړې، ستاسو د وړاندې دي کونډه ده، ها 5 یتیمان ماشومان دي، څونه حقدار دي دا تاسو سوچ وکړئ. خپل خپلوان هم غریبانان دي، وس یې نه کېږي. او په دې ګرانه کې ژوند کول خېټه ساتل دا ډېره ګرانه ده. امید ساتم چې مرسته به یې کوئ. مننه، خوشحاله.